السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. امید ده تمام ملګري بخیر خدای سره الله پاک دې تاسو په خپل حفظ او امان کې ساتي. پرون سبق کې 12 اقسام شروع کړي وو. 12 اقسام کې مونږه فعل ماضي ویلي وو. پرون موږ د فعل ماضي مثبت معلوم تعریف او د هغې ګردان دا ویلو. نن د ماضي باره کې نورې خبرې کوو، د ماضي قسمونه او د ماضي مختلف ګردانونه دا کوو انشاءالله. اول د ټول نه مخکې خو دا ده چې ابتداء ماضي په دوه قسمه باندې ده. یو ته ویل کېږي ماضي مطلق، بل ته ویل کېږي ماضي مقید. ماضي مطلق دا مطلب دی هغه فعل د فعل ماضي چې پای کې بس د تېرې شوي زمانه کې د یو کار د کېدو یا د کولو د هغې نه په سمجھ کې راشي. دا پکې نه چې دا کار مخکې شوی دی یا نږدې زمانه کې شوی دی یا لرې زمانه کې شوی دی یا پکې شک شته یا نشته دی، هېڅ قسمه قید ورسره نه وي. دا د ماضي مطلق. لکه پرون چې کوم ګردان مونږ ویلو یا عام چې کوم مشهور دی ضرب ضرب ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربتم ضربنا، دا د ماضي مطلق ګردان دی. نو دا ماضي مطلق. دویم نمبر ماضي دا ماضي مقید. نو ماضي دوه قسمونه شول، یو ماضي مطلق یو ماضي مقید. ماضي مقید دې ته ویل کېږي چې هغه ماضي چې د هغې سره څه قید لګېدلی وي. د ماضي مقید پنځه قسمونه دي. یو د ماضي قریب، یو د ماضي بعید، ماضي استمراري، ماضي تمنایي او ماضي احتمالي. ماضي قریب دې ته ویل کېږي هغه فعل چې په هغې کې د تېرې شوې زمانې چې د یو کار د کېدو یا د یو کار د کولو خبر ورکړی شوی په نږدې زمانه کې. لکه مطلب یو کار یو منټ مخکې شوی یا ګنټه مخکې شوی یا ورځ مخکې شوی، یعنې ډېره اوږده زمانه د هغې نه تېره شوي، نو دې ته ویل کېږي ماضي قریب. د ماضي قریب د ګردان د جوړولو طریقه دا ده چې دغه کم ساده ګردان چې دی دغه به موږ ولیکو، د دې سره به صرف قد ولګو. لکه قد ضرب، قد ضربا، قد ضربو، قد ضربت، قد ضربتا، قد ضربنا، قد ضربت، قد ضربتما، قد ضربتم، قد ضربتي، قد ضربتما، قد ضربتن، قد ضربت، قد ضربنا. د دې معنی به موږ دا کوو قد ضربه یعنې وهل کړي هغه یو کس سړي په تېره شوې زمانه کې لږ مخکې، یا وهل کړي هغه دوو سړو لږ مخکې، وهل کړي هغه ټولو سړو لږ مخکې. معنی زده کول بالکل اسان دي. چې پرون ما تاسو ته ویلو چې کله موږ صیغه معلومه کړو، نو صیغې د معلومولو نه بعد موږ به بیا د هغې صیغې ترجمه په پښتو کې ووایو. لکه جمع مذکر غایب دی، جمع مذکر غایب معنی هغه ټول سړي، جمع مؤنث حاضر معنی تاسو ټولې ښځې. نو بیا ورسره دغه لګول اسان دي. چې کله ورسره قد راغی نو موږ وایو چې په تېره شوي زمانې کې یو کار شوی دی، خو دا نږدې زمانه کې شوی، ډېره زمانه یې نه ده تېره شوې. او ماضي بعید دویم نمبر دی ماضي بعید، چې په تېره شوي زمانه کې د یو کار په کېدو باندې دلالت کوي، خو هغه زمانه چې دا لري، مطلب یعنې لرې زمانه کې یو کار شوی، ډېره زمانه چې دا د هغې تېره شوي. د هغې ګردان چې موږ کوو نو کانه ضربه، کانه ضربه. اوس په دې کې دغه فعل ماضي ګردان دی، خو دې سره به کانه ولګوو. خو کانه خو ځانه فعل ماضي ده، نو دې نه موږ د کانه سره هم ګردان کوو. لکه موږ د واحد مذکر غایب دپاره به وایو کانه ضربه، تثنیه مذکر غایب دپاره کانه ضربه، د جمع مذکر غایب دپاره کانو ضربو. بیا داسې کانت ضربت، کانتا ضربتا، کن ضربنا، كنت ضربت، كنتما ضربتما، كنتم ضربتم، كنتي ضربتي، كنتما ضربتما، كنتن ضربتن، كنت ضربت، كنا ضربنا. دا دې معنی چې موږ کوو نو موږ به دا کوو چې کانه ضربه وهل کړي هغه یو کس سړي په تېره شوي زمانه کې لږ موده مخکې، ډېره موده مخکې، یعنې لرې زمانه کې. مطلب لکه موږ وایو یو کار شوی دی، د هغې یو کال شوی دی یا یو میاشت شوي د ډېره زمانې شوي دی، لکه عام طور باندې چې کوم مبتلا به کم یو ته ډېره زمانه وي جو هغه چې مراد دی. دریم نمبر دی فعل ماضي استمراري. استمراري هغه فعل ته ویل کېږي چې په هغې کې تېره شوې زمانه کې یو کار د مسلسل کېدو باندې خبر ورکوي. د مسلسل کېدل چې مطلب لکه دا کار چې د کم زمانه نه شروع شوی دی د هغه زمانې نه دا کېږي. او د دې ګردان چې دی نه موږ به د فعل مضارع جوړو. هغه فعل مضارع ګردان چې انشاءالله موږ زده کړو، تاسو به زده کړئ.
نو دا غي گردان چې مونږ کو دای سره بکانه ولګو کان یضرب کان یضربانی کانو یضربون كانت تضرب كانتا تضربان كن يضربن كنت تضرب كنتما تضربان كنتم تضربون كنت تضربين كنتما تضربان كنتن تضربن كنت اضرب وكنا نضرب معنا به مونږ کو درې وهل کړي وو وهل کول هغه یو سړی په تیر شوی زمانه کې یعنی مطلب دا مخکې نه شروع کړه اوس وهل کول ها اوس وهل کول هغه یو سړو وهل کول هغه دریو سړو وهل کول هغه ټولو خزو دا معنی دي سرورم نمبر دې ماضی تمنای ماضی تمنای آیت ولګي چې په تیر شوی زمانه کې د یو کار ارزو پاغي باندې وکړل شي ادري کردان د جوړول طریقه دا نه چې دغه د فعل ماضی کردان دي دې سره بلې تما ولګو لیت ما ضرب لیت ما ضرب لیت ما ضربو لیت ما ضربت او معنا وکاو مونږه کاش چې وهل کړه وي هغه یو کسړي په تیر شوی زمانه کې کاش چې وهل کړه هغه دوه سړو لیت ما وزر زو لګو بیا ودغه کردان مونږ جوړ پنځم نمبر دی ماضی احتمالی ماضی احتمالی هغه فعل ته ویل کېږي چې پای کې په تیر شوی زمانه کې د یو کار کې دنه شک پیدا کړل شي شک پکې مونږ لګي لکه ته لعل ما ضرب د دې ماضی احتمالی جوړولو طریقه دا ده چې د فعل ماضی ګرځان کې په شروع کې مونږ لعل ما ولګو لعل ما ضرب لعل ما ضرب لعل ما ضربوا لعل ما ضربت لعل ما ضربت لعل ما ضربنا الى اخره دا وټول او معنا مونږ کو شاید چې وهل کړي وي هغه یو کسړي په تیر شوی زمانه کې شاید چې وال کړي هغه دوه سو یعنی شاید مونږ په معنا کې لګو دا خوشول د ماضی قسمونه یو ماضی مطلق او یو ماضی مقید نه ماضی مطلق واغ چې پای کې هیڅ قسم قید نه لګیدل او ماضی مقید چې باغی کې د لریوالي یا د نږدېوالي یا د شک یا د ارزو یا د امید د دې قید څنګه پکې لګیدل نو ماضی مطلق یو قسم شو او ماضی مقید پنځه قسمونه شول ماضی قریب ماضی بعید ماضی تمنای ماضی احتمالی ماضی استمراری او دی باندې تاسو پوښیږئ بیا پرون چې کم گردان مونږ ویلو ضرب دا د فعل ماضی مثبت معلوم ما تاسو ویلو چې فعل ماضی چې په تیر شوی زمانه کې د یو کار د کېدو خبر ورکړل شي او فاعل معلومي نو دغه ضربه گردان دی اوس کله مونږ د فعل ماضی نه منفي جوړو نو دغه ماضی په ګردان کې په شروع کې به ما ولګو ما ضرب ما ضربوا ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا ما ضربت ما ضربتما ما ضربتم ما ضربت ما ضربتما ما ضربتم ما ضربتم ما ضربنا ا دې ګردان بیان وشي باس اثبات باس نفي فعل ماضی منفي معلوم فعل ماضی منفي معلوم او د ماضی په شروع کې ما لګي د منفي کې او د مضارع په شروع په منفي په شروع کې لا لګي کله کله د ماضی په شروع کې هم لا راځي خو بیا د دې لپاره شرط تاسو نورو کتابونو کې ویلې چې کله د ماضی په شروع کې لا ولګي نو بیا دویم لا سره د دویم ماضی نه راوړل ضروری لکه قرآن مجید کې دي فلا صدق ولا صلى نو لکه اوس ماضی دا لا صدق او لا صلى خو دویم لا سره دویم ماضی نه بیا راوړل الته کې ضروری دي او چې کله ما په ماضی په شروع کوله غوونو بیا آی کې دا شرط نشته بل د فعل ماضی بل گردان چې مونږ کو نامن کو فعل ماضی مثبت مجهول او فعل ماضی منفی مجهول د فعل ماضی د معلوم نه د مجهول جوړولو طریقه دا ده چې اولنې حرف چې کوم ده فا کلمه چې کوم ده ایله ومنګه حرکت د ضمیر ورکو ما قبل الاخر له کسره ورکو فا کلمه له حرکت د ضمیر ورکو ما قبل الاخر له کسره ورکو اخیرانه حرف په خپل حال باندې پریرو ها لکه د ضربانه به جوړ شي زوریبا سمعنا سمع نصغرنا نصغرا نفتحنا فتح د اکرمنا اکرم اجتنا من اجتنبا او چې کله د درې حرفینه سیوای نو چې کوم ساکن حروف دی په خپل حال باندې پریرو او نو چې څومره حروف متحرک تاګیر به موږ زمو ورکو لکه استكبر د نوم جوړونو استكبر ها اجتنا اوجتنبا افتخر افتخر تاسو په دې باندې پوښی به ماضی معلوم نه ماضی مجهول جوړول طریقه دا ده حرکت فاکر مله به حرکت د ضمیر ورکو ما قول اخر له کسر ورکو اخره حرف په خپل حرف لیدو ساکن حروف په خپل حال باندې لیدو نو چې څومره حروف متحرکی هغه له حرکت د ضمیر ورکو نو چې لاولې څنګه موږ جوړ کړل ضربانه زوریبا
دا نور خو بیا دینه جوړیږي یعنی په دې کې بیا نور څه تبدیلی نشته ده خو صرف په اخر کې ضمیرونه ټول یو شان دي صرف زوا درابه بدلی نه تا بدل کړ نو گردان بدل شي زوره با زوره با زوری بو زوره با تا زورب نه زورب تو ما زورب تم زوربتی زورب تو ما زوربتن نه زورب تو زورب نه معنا بدای زوره با وهل شی وهغه یو کسړه وهل شی وهغه دوه کس سړي وهل شی وهغه ټول سړي داس په دې طریقه باندې موږ دې دا کوم او مجهول ما پرون ویډیو چې معنا دغه فاعل به معلوم نه وي بیا چې موږ فعل ماضی منفی مجهول جوړو نو دغه د مجهول گردان دی پای به شروع کوي ما ولا کوله ما زوري با ما زوري با ما زوري بو ما زوري بت ما زوري بت ما زوري ما زوري ته 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 ما زوري نه نو او معنا به دی چې نو والا شی یو سره نو والا شی هغه وسړي نو والا شی هغه ټول سړي په دې طریقه باندې به دې معنی نن سبق کې موږ د ماضی سو قسمونه وي یو موږ وي ماضی مطلق او پنځه موږ ماضی مقید وي شپږ شول او ماضی منفی مجهول ماضی منفی معلوم او 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 اته نه ګرځاون چې دا موږ تقریبا لس ګرځاون موږ وي بیا لکه دا کوم چې موږ وي چې فعل ماضی قریب معلوم ګرځان دي جدا قشان د فعل ماضی قریب مجهول ګرځانوم راځي لکه قد ضرب جدا وي قد ضرب او کان ضرب جدا وي کان ضرب کانو ضرب دسه بدا یا لیت ما ضربو دغه شان دی بلای لیت ما ضرب لعل ما ضرب لعل ما ضربو نو دا به مجهول کې بیا راځي لعل ما ضربو مطلب دا دی چې مونږ کوم فعل ماضی قریب نو فعل ماضی قریب معلوم راتلی شي او فعل ماضی قریب مجهول راتلی شي او فعل ماضی تمنای معلوم راتلی شي مجهول راتلی شي استمراری معلوم راتلی شي او مجهول راتلی شي استمراری چې مکلم مجهول کو د فعل مضارع سکی ته اندام مجهول کو هغه کان یضرب کان یضربانی کانو یضربون کان تضربو دې په دې طریقه باندې ودا ګرځان نکو نا امید تاسو پوښی کوم ملګری نه پوښی هغه بیا مانه تاسو کې پرسنل کې خدا ګرځاونه نه پدې باندې تاسو پریکټیس وکړئ د ضربنا د نصرنا د سمعنا د فتحنا د اکرمنا د ټولو ګرځاونه تاسو وکړئ کنه څومره تاسو پریکټیس کوو عمر به تاسو تاغه الله پاک به تاسو ته ډیر زر د ان شاء الله الله پاک مونږ ته علم او عمل کې ترقی نصیب کړي السلام علیکم ورحمت الله